السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه امیر محمد یو تاسو سره مخاطب ملګرو لکه مروت سیاست باندې به خبرې کوو، خاص کر پی کې بیان وي چې ملک نور سلیم خان دو ملک برادران له طرف نه جوړ وجې افوا فیسبوک باندې چلیږي چې پی ټی آی چې شمولیت کوي. په هغې باندې لږ تفصیلي تاسو سره موږ خبره کوو چې ملک برادران که چیرې پی ټی آی ته شمولیت وکړه نو پی کې بیان وي چې درې کانډیډیټ دي مضبوط اواز را درومي چې د جمعیت هم ووټ شته په دې حلقې چې مجاهد سمیع الله صاحب چې کوم میر الیکشن هم دې حلقې نه لړاو کړی هغه هم د ایم پی اے امیدوار ده، هغه الیکشن لړاو کولو بھرپور تیاری چې ده. او ملک نور سلیم خان که ملک برادران پی ټی آی ته واړېږي په دې حلقې چې هم ووټ بینک شته خپل ذاتي او هغه نه علاوه چې پی ټی آی چې شمولیت سي پارټۍ ووټ سي پاته څه شاه مینا ملا خان کیدای سي آزاد امیدوار سي د هغې برادري خانانانو هم به د ووټ بینک شته. خو دې چې من چې یو کس پاته کېږي سلیم خان لالا چې هغې هم ووټ شته ده چې کوم میر الیکشن چې د کافي ووټ اخیستی و. نو خبره کوو په ووټ بینک باندې په دې درې کسانو باندې. که چیرې شاه مینا ملا خان آزاد راځي او سیف الله برادران لړاو کونو الیکشن لړاو کونو لپاره آزاد امیدوارانو چې راځي نو هغې دپاره دا سیټ مشکله ده، ځکه چې ملک برادران خپل بینک ووټ ته او ورسره پی ټی آی ووټ، ځکه چې نن سبا نوجوان طبقه شعور پړه لیکه خلک نوجوان چې کوم دي هغه پی ټی آی طرف ته رجحان ډیر زیات ده. نو هغه ووټ خپل ووټ او ورسره سلیم خان لالا ووټ که چیرې د دې پارټۍ کسانو چې کوم جوهر محمد خان ځیلي صدر ده هغې دا که چیرې اعتماد چې اخیستی سلیم خان لالا او هغې په مشاورت سره دا کېږي او هغه ول ووټ هم د ملک نور سلیم خان ته کې لاړ سي نو 100% چې ملک نور سلیم خان ملک برادران دا سیټ ګټای سي. جمعیت ووټ چې کوم دا سمیع الله مجاهد مقابله کوای سي، خو بینک ووټ چې کوم دا نن سبا چې کوم پی کې بیان وي چې پی ټی آی حکومت چې کوم کارونه سلی دي په ریکارډ باندې لکې ضلعې چې تر ننه پورې یو حکومت دوره کارونه نه دي کړي لکه پی ټی آی په حکومت چې سلی دي. بېشکه چې ایم پی اے شاه مینا ملا خان او پاسه نه د حکومت د پی ټی آی او د کریډټ عمران خان ته جي هغه خلک په دې چې کوم پړه لیکه خلک دي ایجوکیټډ خلک دي په دې پیږي هغې کریډټ عمران خان ته جي دې حلقو نه خو موږ ایم پی اګان ایم این اګان نور هم ورپاس کړي دي. مولانا انور صاحب ایم این ایم ورپاس کړی ده، اوس وفاق چې حکومت دی د جوائنټ او د دې حلقې ته څه شی را نه وړل. مخکې هم دا ایم پی اګان پاس سوي دي چا دوره فنډ نه راوړه، خو دا ټول پی ټی آی حکومت ته په صوبې چې هغې وجې نه دې حلقې ته فنډ راغلی دې وجې باندې دا فنډ د پی کې بیانه وي چې بې انتها فنډ لګېدلی ده او ریکارډ باندې چې هغې کریډټ صوبایي حکومت پی ټی آی ته دي. نو ایجوکیټډ خلک هم د پی ټی آی طرف دي، هغه ووټ هم د ملک برادران طرف ته تلای سي. سمیع الله مجاهد یو حد پورې د خانانانو ووټ خرابوای سي سیف الله برادران. نو مقصد مو صرف زوره ده که چیرې د ملک برادران د پی ټی آی چې شمولیت اعلان کوي او په لالا سلیم خان په مشاورت سره د دې فیصله سلی نو سیټ چې کوم دا دور شاه مینا ملا خان ته مشکله ده. دی چې به داسې چې ذاتي تعلق په چا شام خان سره وي هغه به امور باندې تنقید کوي، هغه ته به کارونه کړي، خو جان ته به سوچ نه سره کوو چې یو خپل ذاتي زه ووایم چې شام خان ما ته کار کړی دی اوس یې زه دفاع کوم.
دفاع پکار ده خو هر سړی خپل یو رایه ده هر سړی په خپل حد چې دایرې چې تنقید کول پکار دي خبره صرف دوره ده چې د ملک برادران ووټ د خپل بینک ووټ ستا پی ټي آی ووټ په ورسره شامل سي او ورسره د لالا سلیم خان ووټ نو مقابله سخته کېدای سي چې سیف الله برادران ته دا سیټ مشکلات چې اچوای سي نو موږ د پی کې بیا نوې عوام نه صرف دوره ریکویسټ کوو چې موږ لکه مروت څومره پسمانده علاقه ده ټول نو موږ دوره صرف وایو د نوجوان طبقې ته تعلیم یافته ته ایجوکیټډ خلکو ته چې دې خلکو موږ ته هېڅ شاید تر ننه پورې نه وکړل او هغه خان قوانین او دا کیسې به سره ویرو او فیصله به په دې کوو چې دا ور حکومت بیا د 100% د عمران خان روان ده په وفاق کې او په صوبایي کې نو دا غلطي چې دا ور نه وکړو لکه څرنګه مو چې د نوره سیټان کچېرې موږ دی لکه مروت نه ایم این اے هم د پی ټي آی ویا او نوره حلقو ایم پی ایګان مو پی ټي آی ویا نو کافي فنډ به د موږ ضلع ته راغلی او د پسماندګي بچه لږ کا مسلې وه خو دا ور فیصله ټف ده او خامخا دې باندې تاسو عوام لږ سوچ سمجھ وکړو ووټ په ورځ د تاسې 2000 روپۍ نه یې اخیستې خپل مستقبل خپل علاقې په اسمانګي لپاره لږ هر سړی خپل جان سره سوچ وکړو او فیصله دا وکړو چې هر چې چاته ټیکټ میلاو کړي भरपूर सपोर्ट हर सड़ी ता पकार दा चिवे की औदे तरी गोरी चे पास हुकूमत चार रवाना हक आस्ते और पास की कचेरे हवा दे जमियत ता वर्को कनूर बली पार्टी बली ता वर्को हमेशा कारुना पास की चे ता सुबाई अब वफाक की हुकूमती او تا ام پی آی ایم این ال دیږي ورپاس یا چنا چد چې لړغي نو د علاقې پر کار کوي نو مقابله سخت ده الله د خیر کی یو شو روزو چې دی پته به ولګي ملک برادران چې په کوم سیټ باندې نو اړنګي والسلام